نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کی یو صفت بیانیږي ابن الذبیحین د دوو حلال شوي خلکو زوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت د پیدایش نه د نسب حفاظت کړی دی، د کورنۍ حفاظت یې کړی دی چې کم کسانو نه دا پیدا کېدو الله رب العزت دغه کسانو حفاظت کړی دی او الله د کومو ځایونو نه ساتلی دي. ابن الذبیحین بعضوی روایاتو کې داسې راځي، بعضوی دا روایت نه دی خو د نبی علیہ السلام په حق کې ابن الذبیحین ویل صحیح دي ځکه هغه د دوه ذبح شوو انسانانو زوی دی. څه معنا ده؟ معنا دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله فیصله کړې وه چې زه به سردار دو جهان دنیا ته رالیږم، د ټولې دنیا خلکو که غوښتل او که نه غوښتل اوس به سردار دو جهان دنیا ته راځي، که د چا خوښه او که نه خوښه. الله رب العزت دنیا ته سردار دو جهان فیصله کړې وه، د آدم علیہ السلام نه مخکې کړې وه، د پیغمبرانو نه مخکې کړې وه چې زه به اخیری پیغمبر رالیږم، بلکې د هر پیغمبر نه الله وعده اغستې وه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، الله وی ما د پیغمبرانو نه وعده اغستې وه که زما اخیری پیغمبر ستاسو په وخت کې راشي تاسو به د هغه مرسته او امداد کوئ او د هغه تابعداري به کوئ. بیا هر پیغمبر د خپلو امتیانو نه وعده اغستې وه چې زه خو ستاسو پیغمبر یم خو که سردار دو جهان اخیری پیغمبر رالو نو هغه چې درته څه وایي هغه به منئ. پیغمبرانو به د هغه نه وعده اغستې. نو الله رب العزت سردار دو جهان دنیا ته رالیږو، فیصله کړې وه. نو الته د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام فرزند ارجمند اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فیصله وشوه د الله په دربار کې چې ته خپل بچے حلال کا ذبح کا. ابراهیم علیہ السلام روان شو، چاړې راواغستا، باقاعده فیصله وکړله، بچیم تیار، پلارم تیار. بچے پلار د بچی نه تپوس کوي صرف د دې دپاره د هغه ایمان چیک کوي، وایي څنګه چل دی؟ ما خو داسې لیدلي انی اذبحک فانظر ماذا ترى، ما خو لیدلی چې زه تا علالومه، د پیغمبر خوبم وحی ده، ما ته الله حکم کړی دی، ستا سم فیصله ده. هغه وایي فافعل ما تؤمر، تا ته چې څنګه الله ویلي هم حق شانو کا. د هغه مور بیبیم دا وایي وی ما ته الله حکم کړی دی. ابراهیم علیہ السلام ورته وی بس الله درته حکم کړی، بس دا د الله مال دی، د الله نه قربان. په یو کس ذبح کېدلو باندې د څومره کسانو په زړه باندې اره راځي او چړې راځي به خپل بچی حلالول، او دا ورته نه وایي چې ته حلال کا په قصاب باندې، په خپل حلال کا، په خپل باندې بچی حلالول، د هغه خپې تړل، هغه راسملول او هغه عزتمندو هغه سره او بیا په هغه باندې چاړه راښکل، دا څومره غټه خبره ده. او د ابراهیم غوندې طاقتور پیغمبر هغه به چاړه راښکله د الله حکم کې، هغه خو هر څه د الله نه قربانو. خو عزتمندو الله ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ منظورو. علی ابراهیمه ما خو تا ته حکم کړی چې خپل بچی حلال کا، ستا خو 100% یقین دی چې دلته به دا حلالیږي، اسماعیل به حلالیږي. اے ابراهیم تا ته څه پته ده؟ زه به د اسماعیل نه محمد رسول الله پیدا کوما. خو یو امتحان دی. نو الله اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ کو ځکه الله محمد رسول الله را لیږلو، او محمد رسول الله د اسماعیل علیہ السلام دته بنو اسماعیل ویل کېږي، د خاندان ته د عربو خاندان ته څه بنو اسماعیل، لکه څنګه د اسحاق علیہ السلام اولاد ته بنو اسرائیل وی یا بنی اسرائیل، نو دې ته بنو اسماعیل وی. د ابراهیم علیہ السلام درې زامنو د دنیا دا څومره خلک چې کوم دي دا د ابراهیم علیہ السلام اولاد دي. دا اسرائیل چې کوم دي اوس دا دور کې اسرائیل دا د ابراهیم علیہ السلام یو زوی اسحاق علیہ السلام، او د ابراهیم علیہ السلام یو کډه وه سارا بیبي. نو اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی، د سارا بیبي نه پیدا شوی دی، او دا څومره بني اسرائیل چې کوم دي دا د هغه اولاد دی. ځکه د اسحاق علیہ السلام زوی شوی به یعقوب علیہ السلام، او د یعقوب علیہ السلام یو زوی یهوذا یا یهودا، نو دا یهودان د هغه بچي دي. نو یهودیان د اسحاق علیہ السلام په واسطې سره د ابراهیم علیہ السلام بچي دي، او د مور نوم یې د سارا. زمون خلک یې اوس ږدي دا نوم هم ږدي سارا بیبي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی، خو د اسماعیل علیہ السلام په واسطې سره د ابراهیم علیہ السلام بل زوی اسماعیل علیہ السلام،
او د هغه د مور نوم دی هاجره بیبي هاجره. نو دا عرب چې څومره دي دا د هغه اولاد دی، د هاجري بیبي اولاد دی. وجې نه دوی ته بنو اسماعیل وایي. دا د اسماعیل علیه السلام په واسطې سره د ابراهیم علیه السلام اولاد دی. او زمونږ دا پښتانه او دا نور قومونه دا د ابراهیم علیه السلام یو بل زوی دی مدین. سو کوئی پیغمبر دی سو کوئی پیغمبر نه دی، نو موږ د هغې اولاد یو. نو دا عرب شو او اسرائیل شو او موږ دا موږ خپلو کې تربوران یو. بعضې خلکو ویلی دي چې دا پښتانه بني اسرائیل دي، ځکه بني اسرائیل سخت قوم تیر شوی دی، په دې وخت کې دا سخت قوم تیر شوی دی. نو ډېرو خلکو ویلی دي وایي دا بني اسرائیل دي، دا بني اسرائیلو به ما هر څه کې چونچه چونانچه کو، وایي دا پښتانه هم دغه کارونه کوي، سم کار خراب کی او کارو کې به وروسته سوچونه کوي. نور قومونه مخکې سوچ کوي، دوی وروسته سوچ کوي. یار وایي په ځان خو پوه نه شوم، دا کار خو مې سم ونه کو. نو په ځان به څنګه پوه شوې؟ لږ ساعت له خو ته سوچ وکړه نو په ځان به پوه شي. ته خو سوچ نه کوې. د دې صفاتو د وجې نه ویلي. نو خو صحیح خبره دا ده چې دا بني اسرائیل نه دي، هغه بیل قوم دی، دا بیل قوم دی. داسې چې مخکې ځي نو ټول د آدم علیه السلام اولاد وي، بیا یو کېږو. خو په ابراهیم علیه السلام وخت کې موږ تربوران یو، بیل بیل یو. هغه د بیل نکاح اولاد دی. زمونږ د نیا نوم دی قنطوره بیبي، د ابراهیم علیه السلام بله بیبي وه قنطوره، او دا د مدین مور وه او موږ د هغې اولاد یو. نو درې بیبیانې دي، ساره، هاجره، قنطوره، او درې زامن دي، اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او مدین. نو دې طریقې سره دا ټوله دنیا د هغه اولاد. نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ذبح کو، د الله ارادي جدا دي. الله وی اے ابراهیم تا ته پته نشته دی، زه خو محمد رسول الله را لیږم، تا ته پته هم نشته چې هغه به د اسماعیل په خاندان کې راځي. ته تکړه شه ابراهیم اسماعیل علالوا، او زه به اسماعیل بچ کوما ځکه چې محمد رسول الله را روان دی. نو یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام دغه طریقې سره د ذبح نه بچ شوی دی چې نیکه اسماعیل علیه السلام بچ شو. دویمې طریقې سره د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب هغه اراده وکړه چې د زمزم کوی را تازه کی. څه وخت کې جنګونه مختلف شوي دي، کعبه شریفه هم څو ځل نړولی شوې ده او بار بار د دې تعمیر شوی دی. خو په مغه تعمیر باندې کېدو کوم چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه هغه جوړ کړي او دا شان د زمزم کوی هم بند شوی. بعض دا واقعه بیانوي، بعض وایي اسې څه اختلاف رالی او یا عبدالمطلب کوی کنستو نو خپل بچي نه یا دا خلکو سره لانجه راله، هغه ویل کاش چې زما لس بچي وي او زما دا مټې به ډېرې مضبوطې وي، نو ما به دې خلکو ته چل ښودلی وی چې څنګه جنګونه څنګه کیږي او کارونه څنګه کیږي او زور زبردستی څه ته وایي. زه نیک کار کوم او تاسو ما منې کوئ. لکه اوس هم دې دور کې داسې شته، یو کس جومات جوړوي بل ملک خوښه نه وي، هغو سره منډه نه وایي، وایي خپل کار دې کوي. هلکه دا خو د الله کار کوي. زه خیر دې نیم جومات به ستا په نوم کي که نه، بار په ګیټ باندې دوه دروازې دي، یو باندې ته نوم ولیکه بل باندې د دې بل نوم ولیکه. یو نوم جومات لکې غوستی چې خو ډبل کې ده که ډبل خان جومات، دا څه خبره. خو نیک کار کول پکار دي. نو بهرحال او بیا دا نظر ومنلو، یا الله کماله دې لس بچي را کړه، لسم بچی به ستا په نوم باندې حلالوم. خلکو به نظرونه قسم قسم منښتې کولې، ویل لسم بچی به ستا په نوم حلالوم. الله رب العزت وله لس بچي ورکړه، لسم بچی عبدالله اوشو د نبي علیه الصلاة والسلام والد محترم. نو چې دا بچی اوشو هغه حسب نظر چې څنګه نظر منښته کړې وه روانې کو مینا ته، ټولو خلکو ورته ویلې دی ماشوم دی چهرې ته وګوره، دی نوراني مخ ته وګوره او دی حلالولو ته وګوره. ویل نه ما نظر منلی دی. بیا دې کې بعض تاریخونو کې نور واقعات بیانوي چې مختلف علماو نه تپوس وکړو، دغه وخت چې کوم عالمانو یو ستر عالم یا خلکو له مشوره ورکړه چې د یو نفس قیمت سلو خان دی، نو سلو خان حلال کا. بعض وایي قرې پې وکړله، پنځو خانې واچول، یو طرف ته د نبي علیه السلام د پلار نوم واچو چې د چا نوم راوختو هغه به حلال کو. پنځو خانو نوم راوختو او نه ختو، د عبدالله نوم راوختو، بیا لس، بیا شل، بیا دیرش، تر دې پورې چې کله یې سل کړه نو بیا د سلو اوښانو نمبر رالو. نو سل اوښان د نبي علیه السلام د پلار په سر کې حلال شوي دي. نو نبي علیه السلام بیا دلته بچ
پلاری د مرګ نه بچ. نو دی وجه نه نبی علیہ السلام ته بعض تاریخونه والا ابن الذبیحین وی د دوه ذبح کیدونکو انسانانو اولاد او زوی. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو له یو عظیم پیغمبر را کړی.